ونیفو شافعي مالک احمد رحمه الله دیو ته نسبت دی دا نسبت چاته دی ځکه دا امام ابوالحسن اشعري د امام شافعي سے مقلد و امام منصور ماتوریدي امام ونیفو مقلد دیو هغه عقاید را جمع کړي دي کوم چې امام دغه ائمه دین نه نقلو چونکې دا خدمت دی حضراتو کړي الله د هر چا نه جدا جدا خدمت اغسته لري امام صبر مولا په زمانه کې پدنې دومره په شدت سره نه وي په دې زمانه کې راپاسې دي هغوی د علم الکلام سهاره واغستله د منطق فلسفې سهاره واغستله د اسلام بنیادي عقاید باطل کول الله دغه حضرات راپاسېدل د علم الکلام او منطق فلسفې په توره واپس دی وواله دا داسې دي لکه څوک چې تا ته وایي هلکه ته د قاري یاسین کوفي په قرت باندې قرآن لولې نو تېره ابن عباس په قرت ولې نه لولې تېره ابوبکر صدیق په قرت ولې نو ته ورته کمقله دیش وو قاریانو د قرآن هغه قرتونه امت ته نقل کړي دي کوم چې دغه صحابو نه نقلو خو نو بیا صحابو ته ولې نسبت نه کوئ ځکه نه کوو چې تدوین صحابو نو کړی دغه قرتونو چا کړی و دغه وو قاریانو کړی و هلکه په دې پوه نه شوئ بیا یې ویم که پوه شوئ نه او کوئ نه او کوئ پوه شوئ دویم سوال کوي وای تاسو وایي د څلور واړه مذاهب حق دي چې بالکل څلور واړه حق دي چې څلور واړه حق دي نو بې تقلید هم کوئ هلکه د حق منلو لپاره دا ضروري ده چې خامخا به پې عمل کوې تاسو ګورئ ټول انبیاء کرامو د هغوی شریعتونه حق وو که نه وو وو که نه وو نو څه معنا عمل به هم پې کوې د نوح علیه السلام د آدم علیه السلام شریعت حق وو که نه وو هغه په شریعت کې د خور سره نکاح جایز و نو اوس د خور سره څوک نکاح کوي هغه شریعت حق و که نه د حق منلو لپاره ضروري چې اوس په عمل هم کوې یوسف علیه السلام شریعت کې غیر الله ته سجدې تعظیمي جایز و زموږ دی کې حرامه ده نو ته هغه حق منې که نه منې نو چې منې عمل هم پرې وکړه بیا سوال کوي ویره دا څنګه څلور واړه حق و چې څلور واړه حق و نو دې په منځ کې حلال و حرام اختلاف موجود نو ټیک ده نه انبیاء کرام ټول حق دي که نه دي ټول حق دي د انبیاء کرامو په منځ کې هم حلال حرام اختلاف دی موږ ټول حق ګڼو ویره د انبیاء کرامو په منځ کې خو د ناسخ او منسوخ فرق موجود و نو موږ وایي څلور مذاهبو کې هم دا راجح او مرجوح فرق شته دی یاره وایي هلته په ادیانو کې خو دا زمانو فرق و یوه زمانه جدا و د بل جدا نو موږ وایي دلته د علاقو فرق شته دی که نه داس خبره شو لکه وایي دا څلور واړه حق دی چې څلور واړه حق دی ښه چې څلور واړه حق دی نو تاسو عمل په یو باندې کوئ نو د دین څلورو حصو باندې خو عمل ستاسو نه پاتې شو نو موږ وایي نه غلط بیاني مه کوه دا څلور مذاهب په دین باندې د عمل کولو په اجتهادي مسایلو کې په دین باندې د عمل کولو څلور طریقې دي په کومه طریقه باندې چې چا عمل وکړو په پوره دین او شریعت باندې عمل لیده لکه د اوه قراتونه د قرآن لوستو اوه طریقې دي چا چې په کومه طریقه باندې قرآن ولوسته په کوم قرات باندې د پوره قرآن اجر ورته میلاویږي هلکه نه پوهېږئ مولایانو وایي ستاسو مذهب حنفي دی شافعي دی مالک دی احمد دی وایي د صحابو مذهب څه ورته وایه صحابو تر مذهب ضرورت نه و اول نمبر د لارې ضرورت هغه چاته وي چې هغه د سمندر د کوی نه لري څوک چې د کوی او سمندر په غاړه خوا کې اوسېږي هغوی ته د لارې ضرورت نه وي هغوی رسول الله سم ته نږدې وو او مسلې تپوس یې برای راست کړه ها کوم چې د هغوی نه لري و د هغوی هم مذاهب وو خو وروسته تدوین ونه شو د هغوی د اجتهادي مسایلو د دې وجې نه هغه مستقل نوم سره یاد نه شو تاسو تفصیل ویل او تقلید کې یمن والا د چا تقلید کوو معاذ ابن مدینه منورې والا زین مکې مکرمې والا ابن قیم هم لیکلی دي امام شاه ولی الله هم لیکلی په دنیا کې داسې وخت په اول دور کې نه دی راغلی چې څوک د مجتهد هم نه وي او مقلد هم نه وي زموږ چلنج د تاریخ کې څوک پیش کړي چې نه مجتهد و نه مقلد لکه دا موجوده چې دي سر وهلې هلکه سوالاتو باندې پوه شوئ خو ټیک شو ستاسو دا اوس ووایم ضرورت به هم نه ما خو درته ختمه کړله خو زه به یې وایم چې کوم ضروري یا به ووایم غیر ضروري پرېږدو ځکه دا بله مسله وایو تاسو په قاعدو کې دا ما وکړو محمد بن نجدي نو ملا صاحب دا به بیا ووایو ټایم رانځي محمد بن عبدالوهاب نجدي باره کې زموږ د اکابرینو علمای دیوبند دوه قسمه رای راغلي بعضې توثیق کړی دی او بعضې په سخته جرحه کړې ده د هغې وجه زموږ اکابرو ته څنګه معلومات د هغه په باره کې را رسېدلي د هغې مطابق یې خبره کړې ده شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دغه کلک توثیق کوي شیخ حسن جان شهید رحم الله کلک توثیق کو فتاوا دار
او رشیدیه کې مولانا شمت گنگوی سے کلک توثیق کړی، فتاوی رحمی ولای کلک توثیق کړی دی، شیخ سرور خان صفدر سے کلک توثیق کړی دی. وس تاسو دارالعلوم دیوبند نو دی وجه مونږ شدت نه کوو. هغه خپل خطوط چې کوم مولانا منظور احمد نعمانی صاحب چاپ کړي دي په هغې کې د دې خبرې باقاعده اظهار کړی دی. نو مونږ وایو چې دواړه اکابرو چا یې توثیق مونږ کړی، زمونږ اکابرو د ولیدات تاریخ ته هیر کو، مغردي مثالونه مې ویلي که نه، نو باطل هغه مدام دي. نو مجتهد کوم شرط دی؟ نن سبا مجتهد شته، نن سبا مجتهد نشته دی. شرایط چا کې تقلید په اخره کې ما هغه شرایط نقل کړي دي، به یې وګورئ تقلید مسله کې. وقالوا لو كنا نسمع تفسیر ذی حق ثبوت مسله اجماعي ده، قدیران پکې اختلاف کوي متفق. نو د امام باندې په موږ نه دی ویل چې په هر فن کې کوو کنه، خو صرف اجتهادي مسایل کوو. نو غیر مکلم چې موږ اجتماع استدلال نه منو، اجتهاد نو غوی دي نه مني کنه، په هغوی موږ خو یې منو کنه، موږ عمل کوو، په موږ د اعتراض نه کوي. خبره ختمه شوله. بس داسې وایي نشته دلته عبارت کې پرون مې ولا تقم ما ليس البين سید صغیر مغسل څنګه جواب کوي؟ نو هیڅ استدلال تر هغوی نه جوړېږي، مناسب غلطه خبره بس و. دا که کوم ما نه ویلي هغه ترې راکړه، ټول منع کوه. پرون سبق کې پرویزیان تیر شول، دا کوم ډله ده؟ منکرین حدیث دي که نه؟ تقلید کرنا جایز یعنی اس کنه امام یارا جواز او جواز خو مونږ واجب ویل کنه، نو چې منکر گمراه دي ته جواز او عدم جواز کې ګرځي. کله په دا موضوع باندې هیڅ قسم حدیث په کتابونو حدیث کې استثنا نشته. استاد کې اجتهاد کدروازه دلیل بیان کړه. یاره د اجتهاد دروازه نه ده بنده شوي، بلکې د اجتهاد شرایط په چا کې نشته. موږ غیر مقلد ته ویلو که ژوندی مجتهد در پکې میدان ته راولئ چې موږ ته امتحان ووایو. نو یو سړي ویلو ما سل ګزه ټوپ ولی او بل ورته لږ ګزه و د میدان اوس بسم الله وکړئ رایولئ. او عیسی علیه السلام خو به یې مجتهد او پیغمبر دی، نو اوس دغسې کې د هغې نه انکار کې ځان کافر کې. غیر شیخ الهند د رسالې نوم غیر مقلدین سے لاجواب سوالات په نوم چاپ دي. بس مصدر امام اعظم د امام حنیفه د حدیثو کتاب دی. مولا صاحب سند یې همدغه دی چې د امام حنیفه شاګردانو د هغه نه نقل کړي، یا د ابراهیم امام حنیفه د زوی په سند سره نقل، یا د شاګردانو په سند سره نقل. بیا مخکې یو صاحب را جمع کړي، لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث امام بخاري را جمع کړي. مولانا مکی نه غیر باطل فرقه نه هی که، نو بس اوس موږ خو هغې نه یو ذمهوار موجوده. نو او شیخ الاسلام مصدقي عثماني صاحب په درس ترمذي کې هغه وایي چې د دین استدلال صحیح نه دی، خو بیا د ده سره د مولانا حبیب الله ډیروي صاحب خط کتابت شوی دی په دا نور الصباح 2 جلد کې، تاسو هغه کتلی شئ انشاءالله. او دویم دا د متقي عثماني صاحب لوی شخصیت دی، شیخ الاسلام دی، بین الاقوامي مسایلو باندې نظر دی، نو هغه دې وړو وړو مسایلو طرف ته توجه نشته. دویم دا دی چې شیخ الاسلام که دا ویلي دي چې د دې حدیث نه استدلال صحیح نه دی، د نورو نه خو هغه استدلال په خپله کړی دی که نه، خو ورسره به یې ومنه. سبق راواړوئ مولا. یاره ما یو سوال ویلی او تاسو ته مې ویل چې رایاد یې کړئ، تاسو رایاد نه کړو. تاسو دومره ودی رب الیدینو شروع کې ما ویلي وو یو قسم رایاد نه کړو، نو تا بیا ولې رانه کړو؟ ګورئ سوال دا دی، رب الیدین منسوخ د امام ترمذي قول مونږ پیش کړو رحمه الله چې جمهور صحابو عمل د ابن عمر پر د ابن مسعود پر روایت، بعضې صحابو رفع الیدین هم کوله، دی بلې کوله چې منسوخ والا که بیا سوال ذهن کې راځي توجه وکړئ. ګورئ مولا صاحب توجه وکړئ، ابتدا کې تاسو کتلی و چې څه حضرات به لرې پاتې کېده صحابه، کله به 6 مهینې پس راغله، څوک به کال پس راغله، وفد به راغی، ټول به نه راتله، وفد به راغی، ملاقات به وشو. دې وفد به مسایل زده کړه لا وړله. دا خو هم ویلي دي حدیثو کې که نه؟ نم دې ویلي وفد د عبدالقیس او پلان کې یو څو افراد به راله. داسې صحابه پکې وو چې هغه په اول کې راغلي، په ژوند کې یو ځل بیا نه دی راغلی، ملاقات بیا نه دی شوی، د لرې اطرافونه.
اوس یو صحابي په اوله کې راغلی دی چې هغه نبي اسلام لیدل چې رفع الیدین یې کړي دي سجدو هغه هم بعضې صحابو کوله صرف د رکوعاتو دا یې نه کوله دیو ته بیا چا ویلي دي چې نبي علیه السلام دا پریښي دي نو دغه چونکې په خپلو سترګو لیدلی و چې کولی نو د بل چا په خبره عمل نه دی کړی چې ما خپله کتلی دی نو بس په هغې باندې عمل کړی دی د دې مثالونه هم شته مسلم شریف کې به تاسو ته راشي د متعې حرمت د خیبر په موقع باندې راغلی و لیکن جابر بن عبدالله روایت په صحیح مسلم کې راځي چې موږ د نبی علیه السلام دور کې عمره مته کول ابوبکر دور کې بیا په نهانه عمر چې خبر شو موږ یې منع کړو نو هغوی ته پته نه و هغوی باقاعده بعضې کسانو متعه کوله چې کله عبدالله که عمر فاروق خبر شو نو بیا سرکاري چټۍ وکړله مثال پوه شوئ نه شوئ پوه او دی ولې کوله شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي آخر دا رفع الیدین خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل و د هغه بدر نه وتلی و نو الله ته دا خوښه و چې یو څوک خو بې عمل کوي ژوندی پاتې شي خو غیر مقلد نه دا شرارتي دي هغه یادوم نو هغه روان دي یو څو صحابو په ځای اوس کله دغه صحابو دا خبره نه وی راچلېدلې شاید چې دا خبره زموږ ذهن نه موتي وي حدیث کې بیا هم نه ویلی تېرېدو نه شوی پوه مولانا بس بعضو حضرات کول جمهور نه کول مونږ یې وس هم نه کوو تاسو راشئ ترک القرات خلف الامام څومره صفحه ده صفحه 152 صفحه ده مولا پیدام کو ملایانو پیدام کو بسم الله الرحمن الرحیم نن زیر بحث مسله زمونږ هغه مسله د ترک القرات خلف الامام ده عنوان سره ترک القرات خلف الامام ترک القرات خلف الامام چرته زی مولا ها صحیح ده د عنوان سره د مسلې وهاي کنه تاسو هغه مولا بل ورځ روزي خراب کړو نه ذکریا خراب کړی دی ته خراب کړی نه پښمنه په دې پوره غوړی والی و اوس وګي ها صلات او صلات وګي کول کوي بس به صحیح ده عنوان جو ترک القرات خلف الامام په ابتدا د اسلام کې قرات مشروع په امام پسې تلاړ شو مناسب دغه لګ راوړه تفسیر ابن ابي حاتم الرازي شابه عنوان شو په ابتدا د اسلام کې په امام پسې بقرت کوو مختلف فاتحه به مل باقي صورت به مل رسته به د قران په آیت سره غسو ګرځیدو منسوخ وګرځیدو تاسو توجه وکړئ مولایانو دي کې مدعي څوک دی ولنه تعریف تاسو وایي المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه مدعي هغه څوک دی چې د حکم شرعي د ثابتولو ذمہ داری په خپل سر واخلي حکم شرعي چې هغه قرات خلف الامام پسې سورې فاتحه ویل واجب دي فرض دي غیر مقلد په سر اخلي او نسخ مونږ په سر اخلو مونږ هم دغه یو مدعیانو المدعي من اذا ترکت ترک کدیو د فاتحه د وجوب خبره پرېږدي جګړه ختمه شوله صرف دیو مدعي المدعي ما يثبت امرا زائدا امر زائدم دیو ثابتای المدعي ما يخالف الظاهر خلاف الاصل داوم د دیو دنو په ټولو تعریفات په اولنې په دواړو پټ کی او رستنی درې صرف په دیو پټ کی خبرم زین تراغله وای کنه زین تراغله دویم نمبر په دې باب کې مناسب دعوا جواب دعوا تاسو وګورئ ورته دعوت غیر مقلدین حضرات وایم الله الکه سری او جهری خو په جری کړه چې امام پکې پټ قرات کوي هغه شه ده سری په کوم کې چې ښکارا کوي هغه تاسو غټو درجو والے مون خو رابې پورې ځکه شرط هم لګاو کنه جوابي دعوا غیر مقلد دعوا د قران هم خلاف د صحیح احادیث او د ایمان هم خلاف ده
تفصیل دی او مطابق اهل سنت والجماعت پر اسلام د مقتدی لپاره په ابتداء اسلام کې قرات مشروع بیا څنګه چې په احکاماتو کې تبدیلي راغله نو الله او رسول د مقتدی لپاره قرات منع وفرمایي لهذا د مقتدی لپاره په امام پسې قرات کول مکروه تحریمي دی فتاوی شافعي 277 ټول لیکلي مناسب په ابتدا د اسلام کې مقتدی لپاره په امام پسې قرات کول مشروع په ابتدا کې فاتحه هم او باقی صورت هم فاتحه هم وای کنا دا تاسو ګورئ دا تفسیر ابن ابي حاتم الرازي دی تفسیر ابن ابي حاتم الرازي هم کتو حواله نوٹ کړئ جلد نمبر 4 دی حواله نوٹ کړئ جلد نمبر 4 صفحه نمبر 259 پیدام کو صفحه نمبر 259 حواله نوٹ کړل حواله ځان سره نوٹ کړئ مولا حدثنا يونس بن عبد الله قال أنبأنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرزي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دیوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ في الصلاة کله چې به قرات کوو په مانځ کې توجه ورته وکړي اذا قرأ في الصلاة کله چې به قرات کوو په مانځ کې اجابه من وراءه او جواب به ورکوو نبی علیہ السلام ته چا چې وروسته په نبی علیہ السلام پسې وو تفصیل کوي ان قال بسم الله الرحمن الرحیم کہ نبی علیہ السلام بویل چې بسم الله الرحمن الرحیم قالوا مثل ما يقول دیو هم پس بسم الله الرحمن الرحیم ویلا حتى تنقضي الفاتحه والسوره تر دې چې سوره فاتحه او سورت به ختم شو اے نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم صحابو بس ویلا نبی علیہ السلام الحمدلله رب العالمین صحابو بس ویلا تر دې چې فاتحه به ختم شو نبی علیہ السلام به سورت ول دیو پسې اے نبی علیہ السلام به تسمیه ول صحابو به نبی علیہ السلام به سورت ول امام مقتدیانو به نبی علیہ السلام به سورت ول صحابه کرامو به حتى تنقضي الفاتحه وسوره فلبس ما شاء الله ان يلبس سو پر جلات منظور ودا حکم باقی ثم نزلت بیا نازل شو واذا قرئ القران کل چل واستش قران فاستمعوا له وکي دغه توانستو او خاموش لعلكم ترحمون چې تاسو باندې راموش فقرأ بیا به نبی اسلام قرات کو وانستو مقتدیان با مخکې ذکر د چاو اے توجه وکي مليانو مونږ داوا وضاحت کې مو ویل څنګه چې په ابتدا د اسلام کې په امام پسې د مقتدی لپاره قرات کول مشروع سو هغه مشروعیت هم دلته روایت نه وخورو سو مشروع رسته بیا د قران د مجید د آیات په نازلېدو سره هغه مشروعیت په حدیث کې فاتحه او سورۃ دواړو ذکر را حتی تنقضي الفاتحه والسورۃ فلبس ما شاء يلبس بیا دغه نه پس آیت نازل شوی دا قرئ القرآن وای مولا تاسو توجه وکړئ دا شوا داوا او جواب داوا غیر مقلن چې کله داوا ولیکي کنه د سورې فاتحه لاول یو جګړه په عنوان کې راځي بحث په دوران کې ته ورته دلته مولا سه عنوانات دوه راځي عنوانات په یو مسله کې موضوع کې سره راځي ولی ځکه دلته عمل کې فرق دی څنګه مونږ احناف په امام پسې د سورې فاتحه او باقي سورۃ دواړو ویل حرام مکروه حرام ګڼو او غیر مقلدینو په داو کې تفصیل موجود دی په عمل کې څه موجود دی تفصیل څه دی توجه وکړئ هغه مونږ که سری دی که جهري دی خو د مقتدی لپاره په امام پسې د سورې فاتحه ویل فرض او واجب دی مونږ که سرن وي که جهرن وي خو د مقتدی لپاره په امام پسې فاتحه ویل وایي که نه باقي صورت په باره کې تفصیل کوي مونږ په 11 سر رکعتونو کې سحر 2 رکعت جهري دي ماښام 2 رکعت جهري دي څو شو ماښام 2 رکعت جهري څو شو شپږ شو که نه 2 سحر او 2 ماښام او 2 ماسپښین شپږ شو او سري رکعتونه د ورځې 11 دي 4 ماسپښین 4 مازدیګر څو شو یو ماښام 2 ماسخوتن 11 څو شو 11 غیر مقلدین وایي باقي صورت کې تفصیل لري په 11 سر رکعتونو کې د مقتدی لپاره په امام پسې باقي صورت ویل مستحب دي او په شپږ جهري رکعتونو کې د مقتدی لپاره باقي صورت ویل حرام دي په شپږ جهري رکعتونو کې د مقتدی لپاره په امام پسې باقي صورت ویل حرام دي
او پس یولس سره رکعتونو کې د مقتدی لپاره باقی صورت په ویل په امام پسې د داوی 3 جزء شو نو باس خو په فاتحه کې نه شو کنه باس په پوره قرات کې شو باس صرف په سورې فاتحه کې نه شو بلکې بچا کې شو هم دغه وجه ده څومره علماء چې په دې کتابونه لیکل امام بیهقي باب هغه په کتاب القرات لیکل دی امام بخاری چې په باب کې خودل باب وجوب القرات ټول د قرات باب لګول دی دا د وسنی فاتحه شروع دی وګوره د فاتحه نوم ولې خاص کوي ځکه چې پوره عمل ور سره شته دی نه پوره عمل ور سره شته دی نه چې دلیل نه ثابت چې کلم ستا بحث راغی وینس وستر دا وسوځ عمل ادا د دې مذهب دی ښا تین انکار نه ټولو کتابونو کې لیکلي دي شیخ امیر علام په خپل کتابونو لیکلي مونږ که سری وي که جهري وي د مقتدی لپاره په امام بس فاتحه ویل فرض واجب باقی صورت په یولس سری رکعتونو کې د مقتدی لپاره په امام بس ویل مستحب پشپک جاری رکعتونو کې د مقتدی لپاره باقی صورت ویل ورته مړه په دې 3 اجزاو باندې یو ضعیف روایت پیش یاد بوي په کائنات ور خدای کې زمونږ عقیده زمونږ مذهب امام پسې سربونس که سری وي که جهري وي د مقتدی لپاره په امام پسې څه قسمه قرات کول جایز نه چاهي فاتحه وي چاهي اوس پوه شوي د په دې باندې دلیل غواړئ که نه موږ هم په دقیق غواړو راځئ مخکې صفحه 157 ته راشئ توجه وکړئ ملایانو توجه پاڼو ته به وروسته لاړ شئ اول ما ته وګورئ زه خلاصه ویم تاسو ته لیکلی شوي دي توجه شته ملایانو ملایانو دیو دوکې نه کار اخلي هغه څه کوي تاسو ته به راشي تاسو ته وایي مولوي صاحب یو امي به رایسار کړي وایي تا په امام پسې لمونځ وکړو چې وم فاتحه دې وویله نه مې ده ویلې وایي د دې نه معلومیږي چې ستاسو په نظ د مقتدي لمونځ بغیر فاتحې نه کیږي دې نه معلومه شوه چې ستاسو په نظ باندې بغیر فاتحې نه لمونځ کیږي مقتدي قید مه لګوئ وایي د دې نه معلومیږي چې ستاسو په نظ بغیر فاتحې نه لمونځ کیږي وایي لاړ چې خپل مولوي صاحب نه یو حدیث راوړه چې بغیر فاتحې نه لمونځ کیږي مولوي صاحب غریب هم پریشان چې کوم طرف نه داسې حدیث ورته ووایم نو چې تاسو ته دې سوال راشي تاسو به جواب څه ورکوئ وی ملګریا دا سوال غلط لیکلی دی سوال ځکه اختلاف خو دې کې نشته چې بغیر فاتحې نه زموږ د حنافو مسلک خدای نه دی چې بغیر فاتحې نه لمونځ کیږي مونږ خو فاتحه ویل واجب دي بغیر د دې نه لمونځ فاسد دی نه کیږي نه کنه خو به باطلیږي سورې فاتحه مانځه کې ویل واجب دي بغیر د دې نه لمونځ فاسد دی بغیر د دې نه لمونځ البته اصل زیاده پټي اصل اختلاف پدې کې نه دی اصل اختلاف پدې کې دی چې یو تور ته واپس په کاغذ ولیک ورته دا مسله غلط لیکلې دي څنګه وې دا سیدا ورته ولیکا د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو لپاره کافی کیږي کنه پدې کې اختلاف دی زموږ مذهب دا دی چې یو امام قرات د ټولو مقتدیانو لپاره کافی او د غیر مقلد مذهب دا چې یو امام قرات ټولو مقتدیانو لپاره نه کافی کې ورته د یو حدیث پیش کړي چې یو امام قرات د ټولو مقتدیانو لپاره نه کافی کیږي مونږ برته غنه حدیث پیش کوو چې یو امام قرات د ټولو مقتدیانو لپاره لکه څنګه چې د یو مؤذن اذان د پوره محلي ولا د لپاره کافی کیږي لکه څنګه چې د یو امام ستره د ټولو مقتدیانو لپاره کافی کیږي لکه څنګه چې د یو امام خطبه د ټولو محلي مقتدیانو لپاره کافی کیږي دقه سي د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو لپاره نص موجود دلته خبر پوه شي اختلاف زیاده شو دیم عوامي دلایل زه تاسو ته وایم عوامي په دا کتاب کې د نبی راضي مالک علی توجه وکړئ مولایانو ما مناظره کې پیش کړو دی ولا جواب پاتې شو اول خو قرآن مجید نص دی مولا امام پسې بقرات فانصر فاستمعوا وقت ورته کړو وانصر چپ شو بس خاموش نص موجود دی نمبر 2 معراج په شپه باندې بیت المقدس کې امامت چا کړو مقتدیان یې سوکو منیر شاکر په اعتراض کړو بلبل مقدس هغه وخت کې وونه هغه وروسته جوړ شو نو ما ول جواب ورکړو بیت المقدس وو خو موجوده تعمیر نه دا موجوده تعمیر عبدالملک ابن مروان کړی دی لکه څنګه چې مسجد نبی سم زمانه کې وو خو وسنه تعمیر وو نو کته وسوچ د مسجد نبی سم زمانه کې نو نو دا دجل له دغه سیدی د دجل کو توجه
امام څوک و؟ نبی علیہ السلام. مقتدیان باقی انبیاء کرام علیهم السلام الله راوستي ورته. اوس تاسو وګورئ نسائی شریف جل 1 صفحه 145 د رحمانی چاپ مونږ سره صفحه 145 جل نمبر 1 اولنې جل صفحه 155 حدیث قدسی ده سوره فاتحه غو سورت ده چې نبی علیہ السلام نه علاوه الله بل یو پیغمبر ته نه دا ورکړي. د معراج پښپدي دیو مونږ ته ضعیف حدیث کې وخی چې نبی علیہ السلام ولاړی اے انبیاء ودرېږي اول سوره فاتحه زده کوي دا وی په شرط کې فاتحه نه وکنه دا صرف چاته ورکړل شو نبی علیہ السلام ته. نو کده انبیاء کرامو په شریعت چاغوي ته پاغوي په کتابونو کې ونه په شریعت کې ونه نو یاد برکم طرفای پکار دا چې نبی رسول الله چې د انبیاء جماعت اول فاتحه زده کوي ځکه زما په شریعت کې بغیر فاتحه نه مونږ نه کی چرته ثابت دي دا. نو دی انبیاء په نبی علیہ السلام پس بغیر فاتحه نه مونږ وکړو. نظریه دا و چې یو امام قرات د ټول مقتدیان لپاره نو اوس وایي چې بغیر فاتحه نه مونږ کی کنه کې بسم الله وک اجماع د انبیاء کرام شول چې یو امام قرات د ټول مقتدیان لپاره کافي کیږي مقتدی ته رضان له قرات کول ضرورت او اجازه نشته. الله کله احنا په مونږ ته باطل وای زموږ نه مخکې انبیاء مونږ ته باطل وای دیو په اعتراض کوي الکه وای د انبیاء کرام په شریعت کې ونه نو دا هغه مونږ بغیر د دینه کېدو کنه مونږ نه انما جعل الامام ليتم به امام بخاری په باب لګولای مقتدیان د چا تابع دي دلته بچا پسې ولاړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مسافر مقتدی چې په امام مقیم پسې ودرېږي څو رکعاته به کوي پوره به کوي ځکه مقتدی د امام تابع نه دلته د نبی علیہ السلام تابع. دریم دلیل نبی علیہ السلام د ژوند اخرنی مونږ کړی دی تاسو ته براشي برونټس کې اخیری مونږ ته چراغ ابوبکر صدیق رضی امامت شروع کړو سوره فاتحه ویلي او باقی سورت شروع هغه ته پته ولګ چې نبی علیہ السلام را ورسېدو نو رسته شو مستر احمد ابن ماجه ټولو کې شته نو فقرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم من حيث انتهى ابوبکر نبی علیہ السلام دا غزینه خیرت شروع کوم چې ابوبکر صدیق رسیدلو نو سوره فاتحه د ژوند په اخرنی مونږ په اولنی رکعت کې پاتې شو کنه وای نبی علیہ السلام مونږ باطلو به په دې اعتراض کوي وای باز د مقتدی په مونږ کې شروع دی تاسو امام مونږ پېښ کوي مې سم امام جوړ سمو نه څنګه را ورسېدو په حدیث شریف کې حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت موجود دی اول مقتدی جوړ شوی دی دې پس نیته ترل دینه پس به امام جوړ شوی غره روسته شو دی مخ کې سلورم دلیل احادیث تاسو ګورئ تقسیم د وظیفې راغلی دی اذا كبر الامام فكبروا کله چې امام الله اکبر وي تاسو هم الله اکبر وي اذا قرأ کله چې امام قرأت نه یا قرأت وباسي اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای فقولوا تاسو وای الک غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په سورۃ یاسین کې کې په سورۃ دخان کې دي فاتحه کې دي بدل قال د واحد صيغه ده وایون کې څوک دی مقتدیان وظیفه تقسیم لکه مخ کې وضاحت راځي اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك سمع الله لمن حمده بسوک وای او ربنا لك الحمد بسوک وای تقسیم د وظیفې نبی رسول الله کو دی وغه تقسیم ګټ وټ کو. پنځم نمبر امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي قرآن حاکم دی په هیڅ میدان کې محکوم نه جوړیږي مخکې چې ولاړ دی حاکم دی شاته ولاړ دی محکوم دی قرآن حاکم ته وي ته وای محکوم ته وي ته نه وای خاموش ودرې دا به یاد وي ان شاء الله په منبر دا بیان کې راځي تاسو اوس د لیلو ته مولایانو عوامي انداز نه تیر شي ما ویله صفحه 161 بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا قرئ القرآن کله چې ولوستل شي قرآن فاستمعوا له وکړئ هغه ته متوجه شئ هغه ته ستاسو غزین کې به اشکال راتلو چې اورخه متوجه بشي چې جهرن وي اگر چې وګ کې متوجه شي متوجه کې تاورې کې نه متوجه شي او چلو بیا به ستاسو اشکال راتلو کنه چې یاره په زوره وای خو متوجه بش خو چې اوس په زوره نه وای نو بیا څنګه متوجه شنو مخکې اشکال ازاله غو انصتو او خاموش شي چوپ شي فاستمعوا له وکیګ دی هغه ته متوجه شي هغه ته توجه کې مولانو فاستمعوا له متوجه شي هغه ته وانصتو او خاموش شي
لعلکم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو رحم وشي. سورې اعراف آیت نمبر 204 پاره نمبر 9. د استماع معنی د ګوش داشتن غوږی خودل مونږ حواله نقل کړی دي او د انصات معنی دا په صفحه 162 وګورئ تاسو. امام بخاری لیکي ولا تحرک به لسانک لاندې فرمای فاستمعوا له متوجه شغه توان ستو خاموش. بخاری جلد 158. امام بخاری رحم الله دا ثابت ول غوړي چې جبی یا شونډو حرکت ورکول د انصات او استماع نه خلاف ده. جبی یا شونډو حرکت ورکول د استماع او د انصات نه. آیات تبیا لاړ شي وإذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوستل شي فاستمعوا له وکړئ ته وانصتوا خاموش لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو رحموش. جب شونډو حرکت نه ورکوي. جب شونډو حرکت نو چې جب شونډو حرکت نه ورکوي نو تقیرت پسک فزله کېږي. فزله کې خیرات نه کېږي تصور د خیرات کېږي. مولا غ جایز دی کوي په جب او شونډو نو. ګوري توجه وکړئ دا آیات د فرض منځ مبارک نازل شوی دی. دا آیات دا تاسو ته په د کتاب کې دنه ما په کافی کې تفصیلی روایت نقل کړي خو دلته بدانه مناظره کې تاسو د تفسیر ابن ابي حاتم الرازي په حواله سره دوه روایت پیش کړي وسه کافی دي او د دې په حواله سره ځکه پیش کړي چې په ابن مسعود روایت الته محاربي کې تعین نشته چې محاربي څوک دی نو الته جګړه راځي په ابن جرير وغیرہ. خو چې د ابن ابي حاتم الرازي کې د محاربي تصریح کړي د چې محاربي څوک دی محاربي نو په دې کې اختلاف ختم شوی. دواړه روایت 100% ټیک دي هیڅ بات. تاسو حواله نوٹ کړئ جلد نمبر 4 تفسیر ابن ابي حاتم الرازي جلد نمبر 4 صفحه نمبر 259 نوٹ کړئ. مولا الکه در کلاس بیران به خپل طالبانو ته ولي کیدا خو حدثنا يونس بن عبد الله قال أنبأنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرزي. زیات نظر ته اعتراض وبدي کې دا خو مرسل له محمد بن كعب القرزي دا تابعی دی څنګه نقل کړي ډایرک. نو مونږ ویل مراسل له صحابه حجت دي. مراسل عند الجمهور بالکل حجت دي باقي کلام نشته. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ في الصلاه کله چې قرات کوو منځ کې عجابهم وراون جواب ورکو چا چرستو بسیو. ان قال بسم الله الرحمن الرحيم ک نبی رسول الله تسمیه ویل نو قالو مسلم یقول دیو من بس تسمیه ویل. نبی رسول الله فاتحه شروع کړ دیو من ویلا باقی سورت به ویل دیو من حتى تنقضي الفاتحه تر دې چې فاتحه به ختمه شو سورت او سورت فلبس ما شاء الله يلبس. دا حکم باقی تر سوچ الله او ثم نزلت واذا قرئ القران فاستمعوا بیا د آیت نازل شو چې کله قرآن لوسته کېږي یعنی امام لولي فاستمعوا له متوجه شاغي تو انصتوا خاموش شه د پرج بتا سوره خاموش فقرا به نبی سم قرات کو انصتوا صحابه با خاموش. دویم روایت دی 9495 نمبر دی د حدیث نه دغه نه 9496 9496 دغه بلم دی ابن مسعود نه خو موږ به دا پیش کو سبا نمبر 259 پیدام کو. حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن فزير وابو خالد عن داود بن ابي هند عن ابي نصرة عن اسير بن جابر المحاربي. ګور دې کې محاربین څوک مراد ده اسير بن جابر نو دا ثقه ده. عن عبد الله بن مسعود روایت ده ابن مسعود نه قال لعلكم تقرؤون. نبی علیہ السلام شکر غلو راتاو شو تاسو به امام بس قرات کوي. قلنا منگویل صحابو انام آو قال لا تفقهون تاسو نه پوهیږئ ما لكم لا تعقلون سشویر تاسو رج تاسو نه پوهیږئ. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. چې دا آیت راغلی دی تاسو ته حکم دی چې خاموش ودرېږئ. دا دوه روایت کافي دي مولا صاحب په نوټس کې ما لسونه زیات نقل کړي خو دا دوه کافي دي. هلته به نقیصه نه وګدي ځای مخکې استدلال ته صفحه نمبر 162 کې وایه مولا. آیت د فرض منظور وارث نازل شوی په ابتدا د اسلام کې مقتدیان امام پسې قرات کوي. الله تعالی دا آیت نازل کو مقتدیان په امام پسې قرات نه منو فرمایي. امام نسائی باب دې تعبیر وکړي دا پرې د مولا دا آیت د فرض منظور مبارک نازل شوی په ابتدا د اسلام کې مقتدیان امام پسې قرات کوي. بیا الله دا آیت نازل کو مقتدیان په امام پسې قرات نه منو فرمایي. دا یو دلیل شو مولا سمخ کې راځي تاسو ځان نه په بیا د تفصیل وګورئ ښا دغه ضروري دی مولا صاحب. الکه توجه وکړئ فاته دیو سدسی
بې ځای دلایل پیش کړي د دې په خلاف چې یاره دا فرض مونځ باره کې نه دی نازل شوی وایي دا کافرانو باره کې نازل شوی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه هغوی به ویل قرآن ته غوږ مه ږدئ شور کوئ نو دا آیت نه هغه چې نه غوږ کېږدوئ نو مونږ جواب دا دی چې د دې صورت نزول د هغه صورت نه مخکې شوی دی په اعتبار د نزول سره دا صورت مخکې دی نو دا شو مفسر نو تاسو خو هغه مفسر وګرځو دا ورته مفسر وګرځو نو کم از کم دغه مفسر دغه نزول خو ردی نه مخکې کېدل پکار وکړه نو عجیبه خبره ده چې اول الله ویل چې خاموش شي نو دغه نه وروسته به د کفارو قول نقل کړه مخکې نه نقل کړه نو کم از کم دا به زید او دویم دام تاسو د نصوص په مقابله کې خپل عقل چلوي دویم نمبر قدري روایت پیش کړي ویا ابو هريره زونه روایت ته چې صحابه په موږ کې خبرې کولې نو د آیات نازل شو یا بل روایت کې راځي چې دوی په جهر سره قرات کوو پس سره نو د آیات نازل وي تاسو په جهر سره مکه وای الکه لول خو سندن هغه روایتو کې یو ثابت نه دلته موږ بحث کړی دی دویم نمبر کې ثابت هم شنو زمون خلاف نه دی کنه امام پس چې ولاړی نه به جهرن قرات کې نه به سرن کې نه به خبرې کې ولی آیات سره غل وې دا قرئ القرآن سره غل دی نو قرات سرن او جهرن دواړو ته ویل کی یو ته ویل کی دلته وې دا جهر الامام نه درغله کنه چې امام جهر کوي الکه سره غلی دی قرات لفظ راغله د جهر خو نه راغله دا تعویلات ست چلیږي تل د قرآن په آیات کې درم بدی وای ویره در خطبه په باره کې نازل شوه دی د الکه د خطبه د جمعه مراد د کرختر چې کومه مراد اخلي د دې آیات د نزول نه د جمعې پر ضد روس راغله نو یو مونږ د سره ونه دغه باره کې به حکم څنګه راځي بیا به بیا نشکال کې وای د سحر جمعه ولاړه وا ستاسو مقتدی راغی قرات شروع مقتدی د ځان له سنت شروع نو دا غوګلی نه کیږي نو موږ نزلت فی الصلاه صبر کې نازل لې دا حکم مقتدی ته دی هغه مقتدی دی نه خدان لمونځ کوي الکه تاسو را لې امام قرات شروع کړل تاسو الله اکبر خوایې کنه نو دا الله اکبر ولي وای نو موږ وای په دا الله اکبر ویلو سره خدای مقتدی جوړ شو کنه تر اوسه خدای مقتدی وونه د سره مولا حکم ته حکم ورته کله متوجه شو کله چې د سو ویلا الکه مولا و استاد چې دلته قاریان سبقونه وای په کلاس کې هغه مویدا یو بل ته وګول نه یګدي نو موږ نزلت فی الصلاه نزلت د تفسیر ابن کثیر د آیات تلان تاسو وګورئ یو تابعیو هغه قرآن وایو خواته دو تابعین نور او هغه په خپل کې خبرې کوله دا ورته په زور وای غوسه شوې دا قرئ القرآن واستمعوا له وانصتوا هغه توجه ورنکړه دی بیا ورته غوسه شوې دا قرئ القرآن هغه ورته بابا نزلت فی الصلاه هسه مستحب دي چې وکړي لیکن دا حکم د چا باره کې د مقتدی په باره کې دی الکه په دې پوه شوې راځي دویم دلیل د 169 ته یوې غنټه باس مې درته 15 غنټو کې وکړو دلیل نمبر 2 شابه ماشاءالله وای خو تو سبق ته توجه شي دلته هغه فلسفیانه بحثونه نشته ګوره د قرآن سنت دلایل بحثونه دي نو چې دې تم تاسو به مازغو بوج راولې یقینو که پوره شی مونږ راوالو نوړی ته جوړ چې تاسو له درکو چې تاسو نه خورئ نو وسو راځه دې سره سپیځه ودی لکه دې روزه خو دغه حسي خوراک نه ده کنه مانوي خوراک ده خو نه ده سکریا اوس دی ولز جواب ورکو ها ستا کلیوال دی خواج دلیل نمبر 2 شبه سپا 169 باندې مولا سپا 169 وای مولا ابو موسی شریف فرمایي بشک رسول الله صم خطبانا خطبه راکړل مونږ ته پر په حاشیه کې مونږ لیکل فبین لنا سنتنا مونږ ته زمونږ د مون سنت بیان لنا وعلمنا تعلیم را کوم ته صلاتنا د مون زمونږه د مون سنت او تعلیم مونږ ته را فقال فرمایي دا صلیتم کله تاسو مونږ کوی فاقیموا صبحکم سبونه سید کوي ثم لا امکم بیا خامخ امامت کوي احدکم یوستاسونه فإذا كبر فكبروا پس کله چې امام الله اکبر وي تاسو الله اکبر وای وإذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرأت شروع کی تاسو خاموش کله چې امام قرأت شروع کی تاسو
هلکه کېدای شي د دې نه به د باقي صورت قرات مراد احتمال شته دی نه. واذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه اشکال ختم کو. کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو تاسو امین وایي. هلکه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په کوم صورت کې دي؟ مسلم شریف جلد 174 تر د دې په صحت باندې اجماع د مناسب ها زشاب. استدلال دا حدیث هم په تعویل باندې صریح دی. یو ځای وینا پر اخوان چې دوه مخکې الفاظ چې فرمایي او چې کله قرات ته راورسېږي نو مقتدي په سره سرونه کو دوی دا اشکالي ونه کو چې کېدای شي د قرات نه مراد سورې فاتحې نه او په سورې الفاظ راغلي اذا قال غير المغضوب عليهم او قالوا چې دې مراد فاتحه. هلکه سیو فرمایي اذا قرأ فانصتوا دسی ونه ویل چې اذا جهر فانصتوا سیو ویلا نو قرات سرن جهرن دواړو ته شامل له مخکې زي مولس په دې سي اعتراضات نقل کړي او ضرورت ځکه نشته د مسلم شریف په صحت باندې اجماع د مولس بخاری او مسلم په صحت باندې اجماع د لحاظ اعتراضات ته ضرورت 174 سبب دلیل نمبر 3 شابه. بشک امام جوړول شي د لپاره له یتم وشاغه اقتدا وکړه شو دا کبر فکبر وکړه چې لا ګوره تاسو له ودا قرف انزل کله چې قرات کې تاسو خاموش شو ودرېږئ ودا قال سم الله ولله فقول اللهم ربنا لك الحمد شابه مخ دا صحیح حدیث هم په تعویل باندې صریح دی. د مقتدیانو وظیفه خاموش د دې مخکې د دلایلو سره خبره تېره شوه چې جبري یا شرک له حرکت ورکول د استماع وسط خلاف مخکې دلیل ته زموږ شابه سپیک 176 باندې شابه دلیل نمبر 4. کله چې امام قرات کوي تاسو خاموش ودرېږئ. کتاب القرآن البيهقي جلد 240 استدلال دا صحیح حدیث هم په راو باندې صریح دی او انصاف په باره کې مخکې تفصیل تېر شوی دی. دلیل نمبر 5 صفحه 177 بیشک نبی علیہ السلام ان صرف من صلات راوگر زور دغه مون نه جهر فیا چې جهر کوي بالقرات بقرات صرف قال هل قرا معي منكم احد تاسو کې یو کس زما سره وس قرات کو فقال رجل نعم انا يا رسول الله رسول ما در سره کو قال فقال ور پیرول جماعت کې یو کسو قال فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی اقول بیشک ما وی مالی سشوی دی مال رو نازل قرآن جمع سره قرآن کی جګړه کی فانتهى الناس منشو خلقان القرات په قرات نسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم به سم نور فيما جهر في رسول الله صلی الله علیه وسلم بالقرات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امام په قرات کول منو فرمایله موطا امام مالک سپونه ترشبه دلیل نمبر 4 عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قرأ أحد منكم ما يأتيكم قالوا نعم قال إني أقول ما لي أنازل القرآن فانتهى الناس وعن القراءة معه حين قال ذلك وقال أحمد بن فاطمة بن سبيل الفارس دليل نمبر 7 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرجتم عليه تاسو باندې قرآن ګډوډ کوته ویلو بخاري ليس بيت سوق الګ بدیو کې دې تعویل کوي وای دیو جهرن قرات کو نبی رسول زکه بنا کړلا الګ ک جهرن کو خو بیا نبی رسول د جهر نه منی کړی وای کنه وان سیتوی ورته ویل چې تاسو خاموش دویم نمبردار چې نبی سم صفه هل قرأ ما یمنکم تاسو کې چا قرات کړی دی کوریدلی وې جهرن وې به ورته چې چا کوله من قرأ منکم ما نه چا قرات کو اوس ما سره خود دې ونه ویل سې ویلا تاسو کې چا قرات کړی نو نه اوریدل اشتباه پر راغلی و شاو دا سرن او جهرن نو شاو دلیل نمبر 8 شاو صفحه نمبر 169 نو شاو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلور پنځه قسم روایت راځي د استثناء ولا یاد ساتي فرمایل دي نبی رسول کل صلاتین هرغه من لا يقرأ فيها بأم القرآن سورة فاتحه وكمان الوستش فهي خداج نغ ناقص ته الا صلاه خلف امام مگر مونږ په امام پسې وکړش نه ده پرې خشاو زمخ انه دخل المسجد دې جمعه ته داخل شو والنبي صلى الله عليه وسلم راكي النبي صلى الله عليه وسلم ركوع كونك فركع د رکوع کله قبل اي سليل السبت د مخ سبت رسیدونه مخ شاته ودرېدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرسا ولا تو الله دې ستاسو حرس نورم زیات کړي د غسه مکه سنن الكبرى جلو سفن بخاری شریف کې دغه حدیث ته لکه کبغه دیو خوې په امام بس فاتحه ویل فرض دي کنه دینه بغیر مزنه کی
نو دې صحابي نه فاتحه پاتې شو که نه که چېرته بغیر فاتحې نه مونځ نه کوي نبي اسلام به تل چې لاړ شه دوباره مونځ وکړه ورته یې ونه ویله نو معلومه شوه چې بغیر د یو امام قرآن د ټولو مقتدیانو دپاره دیو به بیا اعتراض کوي ویره دې صحابي نه قیام هم پاتې شو تاسو هم قیام فرض ګڼئ نو مونږ وایو نه ګوره چې څوک راشي که نه او جمع ولاړئ دې په سب کې څه وکړي رامنډه رامنډه ډارې رکوع ته لاړ شي لمونځ یې کېږي لمونځ یې نه کېږي ملا صاحب خو طریقه دا ده چې دی راشي الله اکبر بیا لاړ شي رکوع ته همدغه دې صحابي کړي دي نو قیام خو بیا موندی شو که نه قیام بیا نه موندی شو شابه من صلى مع امام نو چا چې د امام سره قد ادرک الرکعه چا چې د امام سره رکوع بیا مونته نو د رکعت بیا مونته شوه عن جابر بن عبد الله رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل دی نبی صلی الله كان له امام چربر شمن فقرات الامام لو قرنی نو قرات د امام دغه لپاره قرات دی نه دل ځان له قرات کول ضرورت نشته لري احمد بن مني حدثنا قال حدثنا اسحاق ارزق قال حدثنا سفيان الثوري وشريك عن موسى بن ابي عائشه عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول من كان له ایمان فقرات الشبه نوٹ دا په خپل عموم باندې دی په دې کې حرف من شرطیه دی چې د عموم د پاره دی په خلاف د لا صلات لمن لم يقرأ چې هلته حرف من موصوله یا موصوفه دی چې باقي عموم او خصوص دواړه راتلی شو دې حدیث ټول روات ثقه دي مولا صاحب خو مخکې دلیل ته لاړ شه څه اعتراض پرې هغوی کړی دی ما جواب دلته لیکلی دی بیا یې وګورئ مولا صاحب صفحه نمبر 187 شابه قال احمد حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا حسن بن صالح عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءه الامام له قراءه مخکې 14 دلیلو دلیل نمبر 14 امام ابن ابي شيبه رحمه الله قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن حسن بن صالح عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من كان له من هر غسوک چې پر امام فقراته لو کرندغه قرات در پر کافی دی دلیل نمبر 15 شاوه 188 باندې دلیل نمبر 15 قال عبد الرحمن بن حبيب قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حسن بن صالح عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام الى اخره روح المعنى جيل نفسه قد سمعت دلیل نمبر 16 قال محمد اخبرنا ابو حنيفه قال حدثنا امام محمد امام دی امام وریفم امام دی قال حدثنا ابو الحسن موسى ابن ابي عائشه دا مشهور تابعی دی عن عبد الله بن شداد بن لادن جابر بن عبد قال قال رسول من كان له امام فقرات الامام له خشبه وتيم محمد سبعه دليل نمبر 7 قال البيهقي حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حافظ ابو علي قال حدثنا عبد الله بن سليمان الاشعث قال حدثنا عبد الملك بن شهيد عن ليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن وهب بن عن موسى عن موسى بن عائشه عن عبد الله بن شداد عن ابي الوليد عن جابر رضي الله عنه قال ان رجلا یو سړي په نبی اسلام په سمون جو په ظاهر او العصر په مسفخین یا مازیګر کې یعنی اقرا و دې سړي قرات کو فاو ما الیه رجل یو سړي ورته اشاره وکړه پناه او منه کو ده فابادر من کېدون انکار وکړ فلم من صرفار کله جره وګرځو قال تنهانی دته تمام من کې ان اقرا چې زبنوي سم قرات وکم ان اقرا خلف النبي صلی الله علیه وسلم فتذاکر دوړو کې بحث جوړ شو حتی سمع النبي صلی الله علیه وسلم چې ترج نبی سم دا واورل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى خلف امام چا چې امام بس قرات وکړو فإن قراءة الامام له قراءة د امام قرات دغه لپاره کافي ده ځان له لوستو ضرورت نشته دی او دا مونږ د سره د مسبقین او مازیګر مونږ دی که چرته گنجائش وي په امام بس قرات نبی سم اجازه ورکړی و زه تیر شم الله دلیل ته
دلیل نمبر 18 91 سب 191 شم نواز بن سلمان رضی الله عنه فرمایي ما په نبی علیه السلام پسې د ماسپښین لمونځ وکړو زما ښي طرف ته یو کس د امام پسې قرات کوو او بل طرف ته د قبیلې مسلې یو کس ترکانو سره لوبې کوي نبي علیه السلام چې دوی د لمانځه نه فارغ شو نو ویې فرمایل آیا ستاسو نه ما پسې چا قرات کړی دی؟ انصاري وویل د انصاري ویل ما کړی قال رسول الله تفعل داسې مه کوه من کان له اماما فقرات الامام له قراتون شابه زه مخکې دلیل نمبر 19 جابر رضی الله عنه فرمایي د ماسپښین یا د مازدیګر په مانځه کې یو کس په نبي علیه السلام پسې قرات کولو د لمانځه په حالت کې یو کس هغه ته منع کړو خو لیکن هغه منع نه شو د لمانځه نه وروسته دواړو ته لاړ شو نبي علیه السلام ته تپوس وکړو ورته وفرمایل منصور اخذت امام فإن قراءة الإمام قراءة کتاب الآثار ابي يوسف جلیل څخه دا امام ابو حنیفه نه یو په روایت امام محمد نقل له کتاب الاثار په 2 جلدو کې چاپ دی یو په روایت امام ابو یوسف دی په 1 جلدو کې چاپ دی د 70000 حدیثونو امام ابو حنیفه رحمه الله دی انتخاب کړی دی دلیل نمبر 20 جابر رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة المعرفة وهي من حديث أبي سعود مخکې دلیل کیس دلیل نمبر 21 حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي قال قال رسول الله صلی الله علیه كل صلاة هرغمز لا يقرأ فيها بأم القرآن سورة فاتحة بكون الوستجبية خداج أنا قست إلا وراء الإمام مگر چې په امام پسې شابه وسلم دلیل نمبر 22 عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه كل صلاة هرغمز لا يقرأ فيها بفاتحة کې چې فاتحه بكون الوست فلا صلاة إلا وراء الإمام مونږ نه کی مگر چې په امام پسې وسلم کتاب القراءة صفحه 137 دلیل نمبر 23 بلال رضی الله عنه فرمایي امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځي امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لا اقرا خلف الامام ترشه کتاب القراءة صفحه 47 دلیل نمبر سو کوی دلیل نمبر 24 عبد الله بن شداد رضی الله عنه فرمایي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر وجعل رجل يقرا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ينهاه فلما صلى قال يا رسول الله كنت اقرا وكان هذا ينهاني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اماما فان قراءة الامام له قراءة وسلم عبد الرزاق في وصف السجود دلیل نمبر 25 ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام سره نماز الوفات کې مبتلا شو او ابوبکر رضی الله عنه نبی علیه السلام امامت شپانو چې نبی علیه السلام په مرسته کې تکلیف راغی نبی علیه السلام دوه سره په سایه سره جماعت راوځي او ابوبکر رضی الله عنه جماعت شروع کړو او د یو حد پورې قرات هم کړو نبی رسول د صفونو نه تیر شو او بکر زخواته ورسېدونه ته وتړو بکر خپل ځای ته نرسته شو هغه په ځای نبی رسول تشریف فرما شو نبی رسول کېناستو جماعت شروع څنګه به سم په زور قرات نشو کولای او دیو جن ابوبکر د ابوبکر مکبره فریضه سره انجام روایت کراځي کړي چې به سم را ورسېدو واخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم من القراءه من حيث كان بلغ ابو بکر قرات دا غزنه شروع کو چرته ابو بکر رسول رسېدل او شابه من السورة سورت نے شروع کړو من حيث انتهى ابو بکر من القران باقي قرات تلاوت باقي قرات شروع کړو بل کی روایت کړي فاستتم رسول الله من حيث انتهى ابو بکر من القراءه 104 میں صفحه ولې نشته ستانه یو صفحه پاتې لکه خنوټ توحوی جل 157 میں ظاهر خبره چې ابوبکر په سورې فاتحه مکمل لوستي او بل پرس کې مکمل نه ولوستي نو هغه اکثر یې څنګه یقینا لوستي و صحیح څنګه یقینا لوستي و او نبی اسم دا غزینه قرات شروع کو کمزې پورې چې ابوبکر قرات کړو او د کوم مبارات په نسبت حضرات په نسبت سورې فاتحه په مقتدی باندې لازم ده هغه د مکمل سورې فاتحه د لزوم قائل دي او څوک چې منکر دي هغه هم د مکمل فاتحه د لزوم منکر دي په دې کې قائل بالفصل څوک نشته چې بعضی ته واجب وي او بعضی ته جایز وي الغرض د نبی سره مکمل سورې فاتحه پاتې شو یعنی چې قائل بالفصل چې بعضی ته جایز وي بعضی ته چې بعضی ضروری ګڼي بعضی ضروری نه ګڼي الغرض د نبی سره مکمل سورې فاتحه پاتې شو یا ردی اکثر حصہ ادي باوجود د نبی سم مونږ ادا شو او نبی سم دغه مونږ صحیح وګڼو کچرته دا و صحیح شي چې بغیر د فاتحه نه د مقتدی مونږ نه کیږي نبی به د نبی سم د ژوند اخري مونږ باطل ویل شي نعوذ بالله د نبی سم د اخري عمل نه دا ثابت چې مقتدی نه د سورې فاتحه لازم په مقتدی سورې فاتحه لازم امام بخاری فرمایي چې د مونږ د ماسپخین نو شبه بس دینه په تیر شو په توجهاتو خو مخکې لاړ شي دا غوي دغه
تاسو مناسب په د خپل ځای ته به واپس راځو خو تاسو اول سر د دلایلو ته دوباره لاړ شئ. سبا 161 د 160 کې تاسو وګورئ 160 کې پیدام کړه فائدہ د غیر مکلم دا و چې بغیر د سورې فاتحې نه مونځ باطل دی دا په اجماع ده. نبی اسلام دا نبی علیہ السلام دی او اصحابو دا صحابه د نبی علیہ السلام دی او تابعون دا تابعین دی وهذا مالک او دا امام مالک دی په اهل الحجازي وهذا سوری فی اهل العراق دا امام سوری دی په عراق وهذا الاوزاعي فی اهل الشام دا امام اوزاعي دی په شام کې وهذا الليث فی اهل مصر دا امام لیث دی په مصر کې ما قالوا لرجل دی ټول نه دی ویلی یو سړی ته کم سړی ته صلی چې هغه مونځ کړی وقره امامو او قرت کړی امام دغه ولم یقرأ هو ولم یقرأ قرت نه کړی دی مختری هو صلاته باطلتون چې د مونځ باطل له سه ورته نه دی ویلی وای په ټوله دنیا کې ما دا رچانه نه دی اوریدل چې امام په قرت نه کړی مونځ ته باطل ویل. المغنی لابن قدامه جلد 226 راځي دلایل تر شیخ په الکا بیداری ویخ شي مناسب د سبق رسوخه بس د خیر دی ګره پنځل لوستره چې ستړی شم خو چې تاسو مناسب څه زده کوي کني اوس مونږ کولای شو چې چل ولم کله خو چې تاسو راغلی مونږ تاسو ټیم مونږ سره امانت ته څه زده کوي از مونږ 15 دن وی کنه په دا 15 دن کې الحمدلله مونږ د پوره کال کار کوو د پوره کال تاسو ته نور سبقونه نه دي شروع شوي اوس شروع کی تاسو مناسب د نور زګونو دورو ته لاړ شئ په هغه دورو کې سهار هم کلاس وي ماسپښین هم کلاس وي ماښام هم کلاس وي ماستر وروسته هم کلاس وي دا طالب 24 غنټې کېنولی پړاوهل په طالب نه عملي بحثونه وشي نه ټکره یو شی ونه شي د دې باوجود تاسو د هغوی د دورو موازنه زمونږ د دورو سره وکړئ زمونږ سبقونه نیم په نیمه الحمدلله د هغوی نه زیات دي نیم په نیمه موضوعات زمونږ زیات دي الحمدلله هغوی یو راولي بس یو لیکچر ورکړي ګنټه نور د هغه تکلفات بس خاص خبرې وایي داسې نه چې سبق موضوع او دعوه او جواب دعوه او اعتراضات دا صرف دلته کېږي الحمدلله تاسو ته ما په اوله ورځ ویل چې تاسو بس مه وایئ نو موږ به درته وایو اوس چې تاسو بس شروع کوئ بیا د ټرکه مزل به ترې جوړ شي اوس بیا به نه کړي ښه مناسب د غیر مکلمو دعوه یاده شوه د هغوی د دعوې څو اجزا وو نمبر 1 په منځ کې سري وي کې جاري د مقتدي لپاره په امام پسې د فاتحې ویل فرض واجب په یوه معنا هغوی اخلي نمبر 2 په یولس سري رکعتونو کې د مقتدي لپاره په امام پسې باقي صورت ویل مستحب په شپږ جاري رکعتونو کې نه او په شپږ جاري رکعتونو مقتدي لپاره په امام پسې د فاتحې ویل واجب فرض بسم الله وکړئ د نس وخایه ټیک شو مولانو فرضیت او د درې داو کې درې اجزاو لپاره یو نس وخایه راځي ملاز وسوسه نمبر 1 شابه دا وسوسه نمبر 1 خو دلیل نه دی مولا صدا خو سي مونږ رخوند لپاره نقل کړل تاسو لاړ شي دویم دلیل ته صفه نمبر 204 باندې پیدا کو وسوسه نمبر 2 پیدا کو په دې باب کې درې دلایل د بنیادی چاغوي پېښ کړم مو په درې واړو باسو نور په څه دلیل نشته تاسو ځان له وګورئ ټیک ده وسوسه دا وسوسه مونږ د دې استدلال ته ویل لا صلاه لمن لم يقرأ بفل نبی علیہ السلام فرمایي نشتره منځ لمن دغه چا لپاره لم يقرأ بفل کې سورې فاتحه ونه لوستله بخاری چې لیک صفحه 174 ګوره لا صلاه هیڅ قسمه منځ نشته لا صلاه هیڅ قسمه دې دې مثال لې مولا کړي سره مولا فرمایي یو سړی پاسي هغه د خور سره نکاح جایز ده مور سره جایز ده الیاذ بالله دلیل سره فنکحوا ما طاب لكم من النساء ګوره عموم دی نکاح کوي هغه چې تاسو خوښه د زنانو نه نو لکه د خور په نساو کې خزو کې داخله زنانه دغم ده مورتم زنانه ویل کیږي نو ته ورته کمقله عموم دغه حد پورې موړه چې بیا به ته پریشان وي
هلته په نور نصوص راغلي دي چې په هغه کې د استثناء ورنه موجود دغه نور آیاتونه مولوله نو دغه کار د غیر مقلد دی د آیات خو د مقتدی باره کې نه و د منفرد په باره کې خو دې ټولو ته شامل کو تاسو راځئ استدلال ته وکړئ ته وایي استدلال ته وګورئ په دې حدیث کې من د عموم دپاره دی لا صلاة لمن نشته رموز د هیڅ چا که منفردي که امام که مقتدي د حدیث کې من د عموم دپاره دی امام مقتدي منفرد ټولو د شامل دی معلومه شوه چې فاتحې نه بغیر هیڅ قسمه مونځ نشته دی جواب نمبر 1 مولا شابه اما یک لږ نږدې کوم دې کې د غیر مقلد دعوه او عمل نه تاسو هغه درې اجزا ویلي مو لکه په یو صورت کې فرض په بل صورت کې مستحب په بل صورت کې واجب درې صورتونه ویلو ما ته وخی په دې کې هلکه د امام ذکر په دې کې شته د مقتدي ذکر شته د جمع ذکر شته نو په زور وی تحریف کې د حدیث شابه هسې تاسو به دې کې ون خلوئ وی لا رکعته وی په یو رکعت کې سورې فاتحې ویل کافي کېږي وی بیا چې نه نور ته بیا خو دستا دلیل نه جوړېږي شابه توجه وکړئ دا جواب دلته غلط لیکلی شوی دی نوټس کې تصحیح وکړئ برای مهرباني دا یو طالب لیکلی دی غلط یې لیکلی دی مولانا توجه وکړئ توجه شته دی ټولو توجه ده شاته هلکان ما ته نه ښکاري چې تاسو توجه شته دی که نشته دی لاس لږ اوچت کې چا توجه شته دی سبا ستاسو شاته هلکانو نه ورمخه تاسو راغلي پته مې چې ودی توجه وکړئ مخکې کال یو تعریف په وټسپ کې چا څه مناظره وه زما شاګرد ما ته چا به وایسونه راولي غیر مقلد دا حدیث ویل دا ورته وایي ما خو د عموم دپاره نه راځي او دې ستا ما پو لیکلي ما بیا دلته وټسپ په ما ورته الله دې ووایه تا ته چا ویلي چې ما د عموم دپاره کاره کوي ما ته ما درته نه ویل زه تاسو ته چې دلته غلط لیکلی شوی دی توجه وکړئ دریم جواب دا دی غیر مقلدینو د دې حدیث نه د استدلال بنیاد د من په عموم باندې دی د دې حدیث کې د استدلال بنیاد د غیر مقلدینو د من په وایي من د عموم دپاره راځي من ته او دعوه د فرضیت ته چې په امام پسې فاتحه ویل غیر مقلد په امام پسې سورې فاتحه ویل فرض دي د دې فرضیت د استدلال دارومدار په چا دی د من په عموم باندې دی په چا باندې دی د من په عموم باندې دی په څه باندې دی حال لري چې من په عموم کې قطعي نه دی من په عموم کې قطعي من په عموم کې قطعي من چې څنګه عموم دپاره دی دقسې د خصوص دپاره راځي من چې څنګه کل دپاره دی دقسې د بعض دپاره راځي خبرې زده شوه غیر مقلدین وایي په امام پسې سورې فاتحه ویل د مقلد دپاره فرض دي او د دغه فرضیت د دعوې دارومدار د استدلال دارومدار د من په دې حدیث کې د من په حالانکې من په عموم کې قطعي نه دی څنګه چې دا د عموم دپاره راځي دقسې د خصوص دپاره څنګه چې دا د کل دپاره دقسې دا ده هلکه دلیل څه دی ویستغفرون لمن فی الله دې فرشتې بخښنه غواړي دغه چا لپاره چې په ځمکې کافران مشرکان اوسېږي که نه هغوی لپاره غواړي تخصیص دې وکړو امنتم من فی السماء تاسو پېښور وایي دغه ځانه چې په اسمان کې فرشتې اسمان کې نیکان ورواح په اسمان کې عیسی علیه السلام اسمان کې څوک مراد دی الله تعالی دې مراد تاسو د الله نه پېښور کړي څوک دې مراد شو په تخصیص د باندې نه لري هلکه جواب بدلی چې ګډې وي نمبر 4 مخکې مطلب پوره بحث صرف د کوم لیکلی شوی صحیح دی 4 نمبر 4 نمبر جواب نمبر 4 دعوه خاص ته دلیل عام دی ذکر نبغي مختلف موجود ہے الامام نے باربیت کو انشاءاللہ جواب نمبر 5 پورا حدیث مسلم شریف کی ليس من سنت الكتاب کی اغلب لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب فصاعدا یو حدیث کې راغلی په سورې چې سورې فاتحه باقي سورۃ ونه لوستو دا په غیر مقلد داویو خلاف د تجدید په نظام د فاتحه نه علاوه سورۃ راغلو او نسبت د واقعي سورۃ ویل په جهري منځونو کې دا حرام دي یو چې چا مونږ نه کېږي دغه چا سورې فاتحه او هغه چې ورته اساني د قرآن نه هغې ونه لوستلو جواب نمبر 6 صحابي رسول حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي
د جابر ابن عبد الله د حدیث نه معلومیږي چې دا حدیث باره د چا کې دی؟ منفرد کې دی. د چا کې دی؟ موطا امام مالک صفحه نمبر 66. دغه کې د ابن عمر فرمایي موطا امام مالک صفحه نمبر 68 د زمونږ سره چې دا حدیث مبارک دغه د حدیث نه معلومیږي چې دا حدیث مبارک د چا کې دی؟ منفرد. امام احمد بن حنبل فرمایي دا حدیث د منفرد باره کې دی. اذا كان وحده ترمذی جلد 142. دارنګه د حدیث خپل راوي سفیان ابن عیینه چې حدیث خپل راوي دی فرمایي دا منفرد باره کې دی. ابو داود جلد 119 حقانی چاپ کې 126. جواب نمبر 7 الګ تاسو په دې جواباتو په پوه شئ ان شاء الله. خدویم دلیل شابه ان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلی الله علیه وسلم روایت دی ابو هريره څخه د نبی رسول الله نقل قال من صلى صلاه دی حدیث ته په توجه وکړي دا بنیادی دلیل دی د خطبه دلیل. من صلى صلاه چې امام پسې منځ وکړو لم يقرأ فيها بأم القرآن بين الوسط بدی کی سورہ فاتحه فهي خداج منځ ناقص ته غیر تمام پوره نه ده. فقيل لي ابي هريره ويل شو ابو هريره اني اكون ورا الامام زکل کله امام پسیم. قال راوي فرمای فغمز زراي زمامټه ونیو فقال اقرا بها في نفسك يا فارس الولد لره فزل خپل کې فارسی پټ پټل ول مسلم جلک 69 موتا روایت ته دوباره وګورئ تاسو. من صلى صلاه چا چې منځو کو لم يقرا فيها بملك الفاتحه بکې ونو لستر منځ ناقص ته تمام نه دي. حدیث پورې حدیث مرفوع دی. حدیث پورې حدیث تاسو غری په دې کې د امام مقتدی او جمع ذکر شته به کې لګا اخوا ټوکړه موقوف شروع شو. فقیل لی ابي هريره ویل شو رضی الله عنه ذکر کله په امام پسې قال فخمزه زراوي زما مټه ونیو ویل اقرا بها في نفسك يا فارسی. نو د دې استدلال د حدیث د دویمه ټوکړې نه دی دا ولې ټوکړې نه او دویمه ټوکړه موقوف د مرفوع غیر مقلد موقوف مسلک دا دی. در موقوفات صحابه حجت نیس موقوفات د صحابه حجت نه دی مسلک دا دی او دلته بیا د قران او د حدیث په مقابله کې د مرفوعات په مقابله کې راوړل نو بيخي حجت نه دی. ټیک شو مولانو زه وايي جوابات دا مایک نږدې کلک په زور شم الله صاحب. دویمه جمله د غیر تمامین نرسته ده. دا جدا جمله ده. د موقوف روایت دی یعنی قول د ابو هريره دی او موقوف چې کله د مرفوع مقابله کې راشي به حجت نه لري. وایا موقوفات مطلقاً حجت دي مګر چې کله د مرفوع مقابله کې راشي به حجت نه لري. جواب نمبر 2 دی روایت کې په دې جمله کې اقرا بها فی نفسک کې د نفس نه مراد دی. کله نفس نه ظلم مراد واغستې شي یعنی پزله کې قرات کول نو پزله کې تصور کې دی چې قرات نشي کېده. پزله کې قرات الکه پزله کې قرات او په دغه تصور باندې د قرات اطلاق نه کی او دغه تصور اجازه په سری منځونو کې زمون فقها هم ورکړی دی لکه شیخ الاسلام مولانا متقی عثماني په کتاب نماز سنت کې مطابق پڑھی کې ورکړی دی. امام بخاری فرمایي چې په خپل ځل کې خپل خزل طلاق ورکو طلاق نه واقع کی نو معلومه شو چې د ځل په تصور باندې قرات اطلاق نه کی. حاصل خبر اقرا بها في نفسك د نفس نه مراد دی زړه مراد دی زړه په ځل کې قرات کیږي سکیږي پکې تصور په سری منظور کې حناف هم تصور وکړه خو جب شوندو لارکت ورکول قرات اطلاق پدې کې هغه معنا ده. نمبر 3 نفس معنا تنهایی دی نه کله ته منفرد یې یوازې مونږ کې نو بیا سورې فاتحه لولا او دې تایید د قران او حدیث دواړو نه کیږي. مثلا قال الله تعالی وقل لهم اوادي وتفين فسهم په تنهایی کې قولم بلیغه وینا بلیغه نو په ځل کې ورته جدا کې دعوت ورکو په ځل کې دعوت ورکول څه معنی لري. دلته ګر نفس معنا دش چې په ځل کې دعوت ورکو دې مطلب به باطل شمانه درش په تنهایی کې دعوت ورک یوازې والی کې دعوت دغه شانتي حدیث کې راځي نفس معنا تنهایی راځي. عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی ذکرنی فی نفسی کز بنده ما پا تنهایی کیا دی ذکرتو فی نفسی نزیم تنهایی کیا دو وین ذکرنی فی ملین کجرت ما پا مجلس کیا ذکرتو فی ملین زید آغین پا غور مجلس کیا دوم شابه. دلتا نفس د مجلس په مقابله کې راغلی دی چې راغی معنی د تنهایی نو تمام اشکالات ختم شو.
فاتحه نماز باطل دی مونږ نه کیږي په حدیث کې دی وایي خداجونو یعنی مونږ وشو خو ناقص لکه یو انسان د هغې لاسونه یخپې نه وي نو دی اګر چې ناقص دی لیکن اطلاق د انسان پې کېږي د دې نه استثنا په صحیح حدیثو کې ثابت ده لکه کتاب القرات صفحه 137 کې تاسو ته څلور ځای تېر شو کل صلات لا یقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج الا صلاه خلف امام او دلته دا استثناء د علي بن عبدالرحمن د غلطۍ د وجه نه پاتې شوې ده او د باره کې امام ابن معین فرمایي دا حدیث حجت نه دي ابن عدي فرمایي ليس بالقوي امام ابو حاتم فرمایي دا بعض حدیث منکر دي او حافظ ابو عمر عبد البر لیکي چې علي بن عبدالرحمن د محدثینو په نسبت بالکل قابل اعتبار نه دی او د دې حدیث په بیانولو کې د منفرد دی د دې نه علاوه بل چا د الفاظ مروي نه دي کتاب الانصاف صفحه 61 شواهد او تاییدات باندې مونږ بحث کړه خو هغه کې څه روایت نشته تاسو مخکې لاړ شئ دلیل ته صفحه 213 باندې هلکه د غم راوړی دی تذکرة الحفاظ ضرور سره ورسو شاب منډه وه ته وایه مولا دلیل نمبر 4 دم بنیادی دلیل دی دا خو یې ټول دارومدار دعوې په دې درې دوه تیر شو یو دا دی دې ته ښه توجه وکړئ روایت دی د عباده ابن صامت رضی الله سوا سره دی عباده ابن صامت رضی الله قال كنا مع النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام سره په الفجر د سحر په مانځ کې فقرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأت کو نبی علیہ السلام فثقلت علی القرأت په درون شو درنواله بوج پر راغی فلما فرغ هر کله چې فارغ شو قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم شاید چې تاسو امام بس قرأت کوئ قلنا نعم حزن یا رسول الله مونږ له الله رسول قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب مل ولی تاسو قرأت مکوئ مگر سورة فاتحه ولئ مگر سورة فاتحه فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها بشک موږ نه کیږي دا چا چې سورة چونه لودي دي فاتحه لره او داود جلیک سبق سونه ترمذی ټولو کې موجود دی مناسب تاسو د حدیث کې غور وکړئ د غیر مقلدینو په منځ په جهري منځ کې په امام پسې باقي صورت ویل واجب دي او په دې کې څه دي دې کې اجازه صرف د سورې فاتحه ورتللی شو او په غیر مقلدینو په نسبت باندې په سري منځونو کې د مقتدی پر په امام پسې صورت ویل مستحب دی هغه استثناء دی مونږ ته وخی کوم ځکه استثناء شو دلته په کې هغه ملاړه د مسلک یو خو چلو بهر الباس کو نوٹ دا روایت په دقه ترمذی شریف نورو کتابونو کې د جواب توجه وکړئ مناسب اول نمبر کو تاسو لاړ شئ د غیر مقلد داو په دې کې شته درې وړه اجزا هلکه شته په کې کنه دا غیر مقلدینو یو مولا وصفات شوی نو مې دی وجنه نه اخلم ما پس یو ځل زه په بل ځای کې ومدلته ما پسې راغی کتابونو سره ما سره بحث په دا موضوع شروع کړو ما کتابونه راواړوله دا مفتي طیب الرحمن صاحب د کال اولنی کالج ما پېښور کې تخصص پړاوه ما دته دعوې دا درې اجزا کې ښوده ما ورته مولوي صاحب ستا د دعوې دا درې اجزا دي بسم الله وکړه زوی په حدیث کې وښیي یو دلیل کوله او دې دلیل ته راورسېدو ما ونیو دی ما ته صبر وکړه ما ورته مولوي صاحب د روایت حدیث دپاره اولنی شرط څه دی چې راوي به مسلمان وي دی ما ته راوي به مسلمان ما ورته ابو داود شریف مې ورکړه ما دې سند ووایه د ده په سند کې محمد ابن اسحاق ابن یسار دی څوک دی پکې وایي که نه ما ورله لسان میزان الاعتدال راواغستو ما ورته دا واله ونیسم دی لیکلی دی قدری معتزلی محمد ابن اسحاق در تقدیر منکر موت الایمانیت و امنت بالله من دل موت التقدیر په کشته ایمانیت کې ویلو به مرته ابو داود کلاو کو مې دی ابو داود کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه حدیث دی القدریه مجوس هذه الامه قدریه د دې امت مجوس تین مریضون فلاتون کې بیمار شي بیمار پرسی مکوي کمړه شي جنازه مکوي موت له مجوس ته مجوس مسلمانان نه دي سرونه ته به حدیث سره روایت څنګه اخلي دغه ون خطو ما ته وای استاد سربراز خان صفدر لیکلي کتاب راوړو چې قدری کې دل جرح نه دي ما ورته ما درته حدیث پیش کړی د حدیث په مقابله کې شاه سربراز خان صفدر ما پیش کړ ټول عمر دې چې والي قرآن حدیث او استمولات او تخته نو شدې وارو پر خطا شو ما ته وی ولی امام ابو داود
د کافر نه روایت اوس موت الماخونه دی ویل د میزان الاعتدال او د ابو داود صرف تخپل وګوره زه به سوې مدي کې مړه خو خطر رب ته خطا مونږ پکې راغی بیا ما ورته ویل مې تر راغله دی لوي چې ما مطمئن کې اوس راځه زه دې مطمئن کوم ما ورته تلل مړه خو دوه عملګری چې کوم راغلی دا پاسې را اخ پکې ته مونږ په دا کیمره کې مراوله نو بهرحال دې حدیث ته تاسو راځي وای د دې سند مرکزی راویان نمبر 1 محمد ابن اسحاق ابن یسار اول راوی څوک دی مرکزی راوی وای کنا اولنی راوی محمد ابن اسحاق ابن دویم راوی مکحول له مکحول مدلس نمبر 3 محمود ابن ربیع راوی دی پکې دریم دا مجهول له اول راوی څوک دی وای مولا نو څوک دی توجه وکړئ محمد ابن اسحاق په باره کې اتفاق د محدثینو دا دی توجه وکړئ مولانو محمد ابن اسحاق ابن یسار راوی په باره کې د محدثینو اتفاقی فیصله دا ده چې په مغازیو کې په تاریخ کې د روایت حجت دي په تاریخ کې دلته لږ غلطي شوې ده صحیح په مغازیو تاریخ کې د روایت حجت دی وای سدي او په احکام او حلال او حرام کې د روایت بالکل حجت دلته روایت پس کې ده احکام کې ده حلال او حرام کې ده پس کې ده دا تاسو ګورئ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 ده صفحه 130 ته مولانا زی عبارت اورم تاسو ورته توجه کول تشتره بیا روایت تاسو وقال ابن ابي عدي كان يلعب بالديوك دو مال بانيانو سره لوبي کولی اخوا وی محدثینو په سلخی والذي تقرر عليه العمل هغه خبره چې باغی باندې اتفاق دی د علماء او محدثینو ان ابن اسحاق چې بشک ابن اسحاق الیه المرجع فی المغازی والايام چې د په مغازی او ایام تاریخ کې رجوع کیږي الیه المرجع فی المغازی والايام النبویه تاریخ کې ورته رجوع کی مع انه يشذ باشیاء سره د دین چې بدی کې تفردات سره وانه ليس بحجه او پدی باندې اتفاق دی انه چې بشک محمد بن اسحاق ليس بحجه حجت نه فی الحلال والحرام پر حرام او خبر ختم شوله فیصله یاد شو محمد ابن اسحاق په مغازیو کې دغه روایت حجت دی اگر چلتے ہیں تو ورزه او په حلال او حرام کې د روایت بالکل حجت حواله یاد کړلا والا ارزوان مونږ څه به ګورو زوی مولا سره جواب نمبر 1 جواب نمبر 1 محمد بن اسحاق محدثین پر اسمان روایت حدیث کے خاص کر سنن او احکام کی روایت کو حجت نشي هغه مغازی کی امام نه مولا سره بس حجت ته تمره ولي کوي امام سلیمان کی زړه پاره کی فرمای کذاب او شاید نو فرمای کذاب اے کذاب جره چې چپ بار کې وشي تدریب راوی ټول علماء لیکلي چې کوم راوی ته کذاب ویل شو د روایت استدلال خو سکه د بل روایت د تایید لپاره نقل کولم جایز دی استشهاد کې وو امام مالک دومره پوری وای که زه د حاتم خواته ودرېږم خانقاهوی سره زه به قسم وخورم چې دا کذاب دی دروغجن دی دجال من الدجاج زه به هغه زمانې ته پاتې شم چې خلک به ردنه روایت نقل کوي توجه وکړئ بعضو علماء د توثیق کړی دی بعضو علماء د توجه وکړئ بعضو علماء د توثیق کړی دی توجه وکړئ ملایانو قانون دا دی تاسو ته اصول شروع شي ان شاء الله چې کله په جرح او په تعدیل کې اختلاف راشي تعارض راشي د یو راوی توثیق هم شوی جرح به مفسر شوی دی جرح به
دلته بدم جرح مفسر د کذاب وغیره متروک الحدیث توجه وکړئ چې کله یو راوي باره کې جرح مفصل او توثیق جمع شي نو بیا به ترجیح جرح ته وي توثیق ته به نه وي د قانون دی یو خو دا چې دی تعدیل له اعتبار نشته دویم دا ده تطبیق هم پکې ممکن نه چا چې د توثیق کړی دی نو هغه په تاریخ کې کړی دی مغازیو کې کړی چا چې د جرح کړی دی هغه په احکاماتو کړی لہذا داس خبره ده مخکې دویم جواب ته لاړ شه صفحه 216 باندې مناسب نام دقه دی مولا سره جواب نمبر 2 د دې جواب دی مخکې لاړ شه صفحه 216 کې شابه د دې نور خلاصه درته ما جواب نمبر 2 صفحه 216 د دې حدیث په سند کې مقبول دی او د مدلس دی مدلس مو په جاندو کې ما مخکې ویلا امام حاکم فرمایي د مقبول د صاحبون اکثر حدیث صرف د تدلیس او ارسال په تور باندې دي شابه معرفت علوم الحدیث سبق 111 مدلس حدیث دا ضعیف یو وې د نافع ابن محمود نه قرات خلف الامام روایت نه علاوه بل هیڅ مروي نه دي او ابن حبان دلته په ثقاتو کې لیکن حدیث هم بل یعنی یو کس ته روایت غسته نو دا مجهول شو مناسبو سلورم دی حدیث کې استراب دی مسترب حدیث ضعیف وي حدیث کې سره مناسب ہو گڑبڑ کوي کله برای راز د عبادت رضو روایت کې دارقطنی کتاب القرات او کله د نافع ابن محمود ابن ربیع په واسطه سره روایت کې لکه ابو داود روایت شو او کله د محمود ابن ربیع او ابن نعیم په واسطه سره د عبادت روایت کې لکه مستدرک روایت شو او کله د نافع ابن محمود ان محمود په واسطه سره د عبادت روایت کې لکه اصحاب شول قسمونو نه یو قسم مسترب هم دی بس مناسب نه مطابقت ته خدای صحیح سي مناسبه د ټولو حاصل جواب زده څومره روایت چې دیو پیش کوي کنه در قران مجید د آیات د نزول نه مخکینی دي د قران مجید د آیات راغه په سره ټول سو ګرځیدل وای کنه موږ نه خلاول ویل ختمه کړه خبره کنه چې په ابتدا اسلام کې مقتدیانو امام په قرات کولو وروسته به د آیات په نزول سره شو درف الذین روایت هم د نسخ نه مخ کې دی مناسب کتر یو جواب نه کړه نسخ نه مخ کې او قصه ختم په دې موضوع باندې د امام اهل سنت شیخ سربقان صاحب درس تفصیلی کتاب دی احسن الکلام فی ترک القرات خلف الامام بس تفصیلی دومره غټ کتاب لیکل دی نو مولا امینو کاړو صبر مولا په تجلیات صفدر وغیرہ کې په دې باندې رساله شته غوړي راکې کیسه کچا سه اشکال وی زین کې پدا موضوع بل موضوع نه هغه تاسو را لګل شي چې جواب ورکړم مونږ کوم یو دیوی د معراج په شپه د مونږ پرزیت نه راغله نو به کې انبیاء کرام مونږ کو په کومه طریقې کو په دین ابراهیم مولا صاحب ګوره د پنځو منځونو فرضیت د معراج په شپه راغلی دی په دې امت باندې د دې مخکې دوه منځونه وو مخکې انبیاء کرام دا خو نفل منځو فرض واجب منځ نه و دوه رکعاته منځ یې کړه او صرف د دې لپاره چې فضیلت ثابت شي دویم سیرت نگارانو دام لیکلی دي توجه وکړئ خبرې مه کوئ خو لیکلو لپاره خبرې نه دي ضروري کنه بے بس کو دا سوالات جوابات دویم نمبر د معراج واقعي کې ټول سیرت نگارانو لیکل چې د بیت المقدس کې راجمع کېدل مونږ کول دا د برتلونه بعد مخ کې نو مولا سون اوس د اشکال ختم شو طرف الذین پر خطل یقرت نکول قوی مسله نو په دې مستقل کتاب لیکل شوی وي
لکه څنګه چې دی په ما خو درته ډېر ښه کتابونه پته دا خو معرکة الحرام مسله ده په مسایلو کې چې د ائمو په منځ کې پکې د حلال او حرام اختلاف دی ډېر شی پې لیکلی شوي مفتی صاحب محترم غیر مقلد مسلم شرف داود حدیث ملم الفال کې د فصاعدونو ماته سره بری کوي چې دغه زمونږ صورت ویلو دپاره دلیل لګ نو دا خو بیا دواړو ته شامل شو که نه په جهري منځونو کې غیر مقلد باقي صورت ویل خو حرام ګڼي که نه نو په هغې کې د څه جواب کې پاتې کې زمونږ طرف نه هغه جواب شو ملا لا صلات امام صاحب قول دی هغه وایي په حدیث مقابله کې زما قول د راتلو نو دلته ور امام صاحب قول نه دلته قرآن آیات ته ګڼه حدیث دی تا ونه کتله او لا صلات لما هغه منفرد په باره کې د مقتدي باره کې نه ته ودوې که څه اگر کسی العلم میں قرات خمیم صادر ہوا تو اس کا کیا حکم بس توبہ استغفار دی کئی مولا صاحب چٹ رالی گئی مولا صاحب کسا سوال میں ازرجی مونگ بکم شرائط سنت دا پار پیش کو انہوں پتہ کہ حدیث کرا گلی پا قرآن کی ایلا کہ پہر یو بانی ما دلیل پیش کو دوام معذبت دا پار مثال سے پیش کو بیت المقدس دغسی دا خصوصیت دا پارا دا دغر پارا عادتاً ضرورتاً دا پارا دا غیر پارا دو حدیث پیش کلا دغس داری ہو دا پارا ما دلیل پیش کلا غیر مغل ابتدا دا انگریز دا دور نشوی دا مولا سے مدرس احمد ہم احناف اور موالک کس بنیاد اور فرین منسوخ دوی پا کم بنیاد منسوخ ورطو دیار دا دومر دلائل تاسو تیر شو پا دی بنیاد ویلی دی کرا تاسو دوی قصه ختم شوی زلیخه سڑیو که خزوا تفسیر ابن ابی معتبر تفسیر نو مونږ هلته بحث وکړو مناسب بعضو بجرم کړی خو مونږ هلته روبه ابن کعب رضی البته دا تفسیر یې په نورو کتابونو کې مشتری صرف دلته نه دی کینه مولا یو منټ دو صبر وکړه اشکال کې چې 1,24,000 انبیاء کرام څنګه په بیت المقدس ځای شو بیت المقدس په دغه وخت کې اوار میدان و مولا صاحب او دا شپه ټوله د معجزې وه که نه یوه شپه کې څنګه تلل او را رسېدل نو د دې شپې د اعمالو او د افعالو باره کې په عقلي شکوک شبهات کول دا غلط دي ځکه خو د الله د قدرت شپه وه د قارون خو ونه کله ناکله غیر مغلم پسې پنجپیري پسې منځ کېږي عوامو ته دا مه وایي چې کله کله پسې منځ کېږي بس چې عوام مونږ بعضې مفتیان ورته وایي خیر دی وایي چې بل امام نه جو ملاوي کوی پسې جمعه مه قضا کوي نه خو د پنجپیرۍ غیر مقلد کو چې هغوی پسې هلته کښېني پاسې خو د هغوی د ملګرو شو بعضې علاقو کې زموږ خلک تشدد کوي جمعې په منځ په علاقو بانډو کې نه کېږي نو بعضو علاقو ته به موږ مناظرو له ملاړو خلک زموږ تایید هم وکړي هغه خلک یې خارخ پکې بیا وروسته ورشه ټول وابیان شي څه موده پس نو موږ یو د جمعې مونځ بچ کوه پسې مکمل عقیدې مونځونه ټول تباه شي اوس ما ملګرو ته ویم الله دپاره په دې موضوع چا څه مناظرې مه کوئ مونږ په دې وخت کې د هغه ایمان بچ کول غواړو انفیت بعد کې مسله زموږ دپاره ایمان اول دی لول نو اوس زه ملګرو ته هم به شروع کوئ په دا یو مسله کې به الله مونږ ته معافي وکړي انشاءالله اوس دا کم دور چې دی اوس لبانډۍ مانډۍ نشته دی اوس ټول ښارونه دي ښه چاته مشوره مه ورکوئ چې دې ځای کې مونځ نه کړي جمعې مونځ ټولو کې چې کوم ځای کې نه دی شروع یې کوي هلته خلک رانه گمراه کیږي ټول وابیان پنجپیران کیږي گمراه بدعتي کې جنت میں داخل اوسه نو که کفر او شرک ته نه رسېدلی خو سزا ورته میلاو شي ځي به جنت ته که الله وغواړي ډارې کې هم بوتلی شي پنجپیریان وایي چې مونږ جمعیت والا مشرکان دی دې اوس دا خالص خارجیت دی زمونږ پې 4-5 غنټې مناظره شوې ده وایو ملاقات دپاره موقع طالبان ته وویل ملا صاحب اخر ورځو کې به انشاءالله میلاو شو چې بیخي اخرنۍ 3 ورځې شي نو بیا به ترتیب والا یو طرف راول اوس که ملاقاتونه شروع کړي بیا به ټول طالبان زما کور کې هلته ناست شي څوک ویډیوګانې کوي څوک تصویران کوي او دا خو د سهار نه ماسپښینه پورې سبق شي بیا ماسپښین زه لږ ویده شوم دا خوب چې نه وي پوره بیا سړی بیمارېږي هلته اوس د 2-3 ورځې خو لا دغه اوس د شپې پروګرامونه شروع کېږي نو بیا به زه شپې هغې کې وځم شپه هم لاړه شي ورځ هم دغسې شي نو زما نه کېږي بل مشکلات هم ډېر دي تاسو ته به تاسو خپل طالبان یې به پکې هر قسمه خلک راځي تېر ځل مونږ باندې چې حمله شوې وه همدقسې شوې وه یو هلک راغی طالب مولا او رومال یې زیړ په اوږه باندې او مسایلو تپوسونه یې کوله هغه جاسوسۍ له راغله او مسایلو له نه راغله هغه دومره پورې ما هغوی ته ورښودله چې زه په دې ځای کې ناست یم پلان کې نو دا ما خو چې کوم مخکې حمله کېده دې وخت یې بیا ځای بدل کړی او زه هغه طرف ته اوښتی
هغوی ټارګېټ کړی موقع ځای و نو کوم دوه کسان چې هغه زما په ځای باندې ناست دواړه په ځای شهیدانو نو دغسې لږ مشکلات دي حالات دي تاسو ته ما ځکه په اوله ورځ ویل چې څادر مه راوړئ کلاستمن نری مه پیړ مغټ کوټ راوړئ کم از کم احتیاط لرمونږ نور ژوند او زندګي د الله په اختیار کې دوه درې ځل ما مرګ تیر کو خو دا خپل احتیاط باندې خو انسان مکلف وي چې خودکشۍ کې را نشي کم از کم نو انشاءالله اخرني 3 ور 4 ورځو کې به امیرانو بزري تاسو ټول راشئ کې به نو ګپ شپ به هم ولګو ویډیو تصویران به هم وکړو انشاءالله سبا به ملا صاحب توجه وکړئ پاسئ ما یو منټ پاسئ ما تاسو منځونه وکړئ جوماتونو والا واپس راشئ په 2 بجې به مولانا عبدالرحمن